د شیخ الاسلام رحمه الله تزوال او مزل ویلیو. به په مجلس کې مفتی صاحب محترم د دې خبرې وضاحت وکړو چې وجه دا ده چې د هغه په کتابونو کې د تجسیم اثبات دی. موږ وایو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د الله په صفاتو کې الله لا هغه صفات ثابت کړي چې قرآن کریم کې الله ځان له ثابت کړي یا د الله رسول ثابت کړي یا د سلف په اقوالو کې ثابت وي. نمبر 2 د شیخ الاسلام په عباراتو کې به په نفي د تجسیم تصریحات درخو لازم الجسمیت سکو. موږ به تاسو ته تصریحات کوو چې شیخ الاسلام وایي چې الله رب العالمین د جسمیت نفي کوي او په دې باب کې تفصیل کوي که چېرته اثبات الصفات تجسیم وي نو دا تجسیم زه نشم نفي کولی ځکه اثبات الصفات قرآن سنت سلفو کړی دی او که تجسیم چېرته بل څه ته وایي د هغې وضاحت هم کړی دی نو بیا زیم نفي کوم. زمونږ د طرف نه دعوه دا ده چې تاسو دی لفظي کلام ته کلام لفظي ته مخلوق وایي دا د الله کلام نه ګڼئ او دا د سلفو په اقوالو کې بدعت او گمراهي ده او بدعت او گمراهي ګڼو او کفر هم ورته ویلی شوی. په دې خبره که موږ ته نصیحت وکړئ مناظره کوو که نه بیا به مناظرې ته خوښه نه وي. اوله بسم الله الرحمن الرحیم دا خو کار نه کیه څه پروت دی دا د دې مفتي صاحب دا د دې بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. زمونږ اوله چې تاسو سره کومه خبره وه د شیخ باره کې د ابن تیمیه د هغې هغه بس مونږ کېښودی په معنا د دې سره چې هغه خبره زمونږ پخه شوه هم تړله کېمښوده بیا مې خبرې ته راځو. پخه شوه څه مطلب؟ پخه شوه نه مراد دا دی چې په هغې به مونږ مناظره به کوو. اول دلته چې لیکل شوی موږ چې پوه شو که نه خو دسخط کوو. دویمه خبره دا ده چې شیخ صاحب د کلام خبره کوي د کلام د صفت الکلام د کلام نه د صفت الکلام. په صفت الکلام کې ستاسو عقیده دا ده چې صفت قدیم چې متعلق بذات الله دی چې نسبت ذات الله ته کیږي دا مخلوق نه دی او د صفت الکلام ودرې دا خبره ختمه کړي. نو دا ودا چې دا قرآن د الله کلام دی خبره لنډه غیر مخلوق امام چې په دغه کې وایي قدیم حدیث پرې دا مخلوق دا د الله کلام دی کنه قرآن کریم د الله کلام غیر مخلوق غیر مخلوق کلام نفسي مخلوق پرې دا خبره ختمه کړي. شیخ صاحب خبره ده زمون خبره ده نه مفتي دې خبره سي ګوره شیخ صاحب ما هوتا ته ویلي دي کله چې ګوره خبره ختمه کړي دا دقایق فلسفي نه ما کړی دي دقایق صرف دوره دی چې د ګونګي په ژبه باندې مور پیږي. د څه په ژبه؟ ګونګي. د ګونګي په ژبه څوک پیږي؟ مور. ته پې نه پیږي دا پې نه پیږي ګونګي سره چې مور کینې پیږي. ما تاسو ته 150 کله ته تاسو په دې مخه زه ستاسو د علمیت نفي نه کوم لکه ریاض الله ستاسو د علمیت نفي نه کوم شرقاید و مور عامات نه ویم نه کوم د فکر نه کوم دا د شرقاید او د برابره د ما 12 کاله تکمیله درس کړی دا د ما تکمیلي شاګردان دي خندارین راتلل او تناسب استاد جی ما 12 کاله امور عامه قاضي الحمدلله تا کیسې نه کوم هدایت پکې نشته نو خو نشته او وګوره تام ټول وخت ضایع کړی دی 12 کاله تاسو دی وی قاضي هم دله دا کړی دا اوس نور څه ځای کوي دا مقصد مې دا ستاسو د علمیت نه ده مقصد مې دا دی چې ګوره په یو موضوع باندې یو سړی مطالعه وکړي نه پوهېږي ممارست وي په اسماء او صفاتو کې په تاسو یارانو دوستانو کې د دې سړي په شانتې پوه سړي نشته على الراس على زموږ سر دی دا خیر دی په دې ټولې کې په دې ټولې کې پیکې کې په دې ټولې کې پیکې کې ما پسې خلک کلیپ کوي ته را پسې کړی دی ابو اپیا خو را پسې کړی دی ماشاءالله جواب نه ټولې دنیا با پسې کړی خو ما ورته ویلي دي چې را میدان ته شه د خپل ځان مناسب مې نه ګڼم خفه کېږې ما ته زما په دا زما اشنا دی ما پرېږدی د طرف چې دی یا زما هادي وګرځي یا زه د ده هادي وګرځم تاسو ولې لنډې خبرې کوو ښایسته مزېدارې صحیح ما خو ستاسو په قواعدو لګیم ستاسو قواعد قرآن سنت سلف د دې نه خو زه نه ووتم ستاسو قواعد لګیم شیخ صاحب زمونږ رایې دا ده زمونږ رایې دا ده مونږ د صفت الکلام قایل
الله تعالی د فار صفات منو او په صفاتو کې صفت الکلام منو. بیا په صفت الکلام کې مونږ د قدم قائل یو چې صفت الکلام د الله تعالی قدیم صفت دی. اوس دا چې دا قرآن شریف چې دا تاسو وایي نو تاسو دا قرآن شریف چې دا مقرو محفوظ فی السنه مقرو فی السنتنا مکتوب بأیدینا دې ته تاسو کلام وایي دې ته تاسو قرآن وایي. زه ستاسو په دې مسلک باندې اوسه پورې لا پوره نیم پیش زه یو تش بیان کوم. ما صرف پرې کې یو کتابت دی، قراءت دی، حفظ دی، دا تلاوت دی، دا افعال العباد دی. افعال العباد مخلوق دی. ټیک شو. یو مکتوب دی، مقروء دی، محفوظ دی، دا د الله کلام دی. نه والحق تاسو عبارت زه د دې دوه په مسله کې خپل خلاصه لکه زه د خپل کم علمي اعلان کوم. زه په دې دوه په دې فرق باندې اوسم پېنو شم. یو هغه کلام دی چې الله رب العالمین ویلې، جبريل اوریدلې او نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی. هغه کلام لفظ د جبريل علیه السلام ته چې کله راوړو نو جبريل علیه السلام ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وینو په صورت د الفاظ او د اصوات دغه یادې ها دغه ته تاسو څه وایي؟ الله چې او فرمایله دی دا د الله کلام دی. الله چې د جبريل چې راوړی دی، جبريل چې راوړی نه تا الفاظ تلاو دا صوت د جبريل دی خو کلام د الله دی. د کلام نسبت اول قائل ته کی نه موږ ځان کیو الحمدلله رب العالمین اواز زما دی، کلام د الله دی. کوم یو جبريل چې راوړی کنه تاسو خبره کوئ جبريل چې راوړی دی نو دا د الله صفات تاسو وایي ځان الله کلام نزل به نه دا زموږ عقیده نه ده. دا زموږ عقیده نه ده. مونږ په اوبو کې بوسو نه بوسو. صحیح خبره. زموږ عقیده دا ده. زموږ عقیده دا ده الحمدلله رب العالمین دا زما اواز دی او دا زه چې زم اواز زما دی او د کلام نسبت اول قائل ته کی کلام د الله دی. انما الاعمال بالنيات ودرګه انما الاعمال انما الاعمال تاسو له وښه تصریحات د مخلوق مفتي صاحب دا کلام دی. ته وښه زما خبره پوره نشو کنه مفتي صاحب تاسو وښه نه داسې نه ده کنه. ته وښه ګوره مونږ وختي یو نه صد ته دې مرګري زه خپل خبره پوره کوم کنه. الحمد لله ودرګه الحمد لله رب العالمين دا اواز زما دی، کلام د الله دی. کلام د الله دی. انما الاعمال بالنیات اواز زما دی، کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قفا نبکی من ذکرا اواز زما دی، قصیده د امرؤ القیس. بالکل څه کې اختلاف دی. اوس ما ته وکړي چې دا د الله کلام د تاسو چې دی دا نه مې دا شاګردان دی ول پوهه کا غوړه کنه چې دې څه وایي دا غوړه کنه چې تاسو غوړه کنه دا کلام تاسو په مزه شول تاسو کوم ویل جبرئیل السلام راوړل تاسو دا وایي چې دا د الله صفت کلام دی او قدیم دی یا صفت قدیم دا څه وایي قدیم پرې غیر مخلوق احمد ابن حنبل نه نقل دی. احمد ابن حنبل نه غیر مخلوق نقل غیر مخلوق غیر مخلوق والله صفت دی. مونږ صفت الکلام کې دا راي ده چې غیر مخلوق نو د دې باندې بس حکم لري خالق وته وي صفت الخالق صفت الخالق غیر مخلوق ته خو قدیم به کنه صفت الله غیر مخلوق نو دا استعلان من استعمال او دي کې دا په حق او باطل مشترک دا مخلوق او غیر په اسلام کې راغلی دا حدیث ته مشترک دا الله صفت غیر مخلوق یو مرجی مالک پرې یو مرجی په دغه معنا کې نشي فضل اباؤنا الاقدمون بخير هغه په دغه معنا کې په دغه معنا کې لفي ظلالك القديم یعنی دا الله صفت دی کنه نو تاسو به وایئ چې د الله صفت کې انتقال وشو د اسمان دا خبره نه ورته خبره انتقال داستان فاضي قرآن كلام الله غير مخلوق لفظ ومعنى یا جی چې تاسو زسه ګوره انتقال دا راوړلو ته وایي کنه راوړل لفظ تاسو نزول شو نزول شو کرا نو نزول انتقال نه دی نزول شي حاجی اوی دی کنه یعنی انتقال بکی کیږي دا الله د قرآن او سنت الفاظ استعمال کیږي بکی تا ته پوس کوم جبرئیل السلام د قرآن د چا نه اوري تاسو چې انتقال بکی نزول
نزول شوی دی نزول د قرآن او سنت الفاظ به استعمالو بس نزل به نزول قرآن ثابت کړ انتقال قرآن نه ثابت کړ نزل به الروح د دې استاد خبره منې کنه منې شیخ محمد د دې استاد خبره نه منې دا سورة فاتحه د الله کلام دی کنه او دا الله کلام دی خدا چې دا دوی څنګه ویل چې دا دې انداز سره نه دی دا انداز سره نزول باندې زموږ عقیده وره تاسو عقیده دا ده که غلطېږم ته راته ووایه نه راورېږه زه اول ګوره چې زما او ستا په منځ کې ما به الامتیاز وشي که نه چې اوس ما به الامتیاز نه خو خبره زما په فهم مناسب سره ستا که شیخ صاحب نه مې لا نه دي اورېدلي ستا عقیده دا ده چې یو خو کلام النفسي دی او د هغې کلام النفسي سره چې ما دا کومه الحمدلله وویله د الفاظ نو کلام خو د الله دی د الحمدلله رب العالمین کلام د الله دی او زما دا صوت او زما دا اواز دی باندې دا حادث دی که قدیم دی دا زما مخلوق دی زما مخلوق یم سره د خیر ځان پیم دا تا چې کوم قرائت وکړو ما سما وکړه او تا تکلم وکړو دا ما چې سما وکړه دا مخلوق دی دا مقروء د الله کلام دی او قرائت زما ټیک شو دا مقروء چې دا تا چې کوم مفهوم معنا وایي که نه معنا مقروء نه مقروء څه چې مې ولس تاسو وایئ دا مطلب دی چې لفظ د الله دی لکه شیخ صاحب دا خو ټیک نه ده که نه تاسو کله فضایل القرآن کې بیان کوئ شیخ صاحب داسې نه ده که نه تاسو دا حدیث وایي چې د ابن قتيبه په دې کې د ابن قتيبه په دې کې حرف و میم حرف شیخ صاحب حکیم د ابن قتيبه کتاب دې په دې کې زه خبره کوم سید حکیم مفتی سی وایي وای د الله په کلام کې حرف نشته دا حدیث څه معنی ده الف حرف و لام حرف و میم حرف لول دغه روایت به ثابتول تاسو په ذمه بني تاسو دا لول ثابت کړئ خبره چلو دغه خبره دی وایي واذ ناديناه من جانب الطور الايمن اواز چا وکړه بس څه چې وایي ټیک بس پرېږده ما سره خبره داسې چل دی اوس خبردار او زما ذهن هم دا رالي چې دا به ګورې ستاسو عقیده شیخ عبدالمنان صاحب زما ګورې ذهن هم دا رالي چې تاسو به دا عقیده دا وایو د یو سل څوارلس سورتونو چې کوم قرآن جوړ دی په دې کې حروف دي په دې کې د الفاظ دي صحیح ده دا حروف الفاظ د الله دي که دا د غیر الله دي دا حروف او د الفاظ زموږ عقیده دا چې دا د انسانانو دي دا الله تعالی کلام زموږ عقیده دا ده که زه په خپل مسلک کې نه غلطېږم دا بعضې ملګري زما نه په دې بعضو معاملو ښه پوهېږي خاص کر انور تاج مولوي صاحب ما تا ته د صفت کړی دی زه تعنت نه کوم زه همداني نه ویم زما خیال دا دی چې زموږ د اهل سنت والجماعت د مذاهب اربعه رای دار که غلطېږم ته چې کلام صفت الکلام قدیم دی او دا مونږ چې کوم الفاظ ویو ملفوظ دا مونږ حدیث ګڼو زمونږ دا زمونږ تلفظ حدیث او ملفوظ زما رای دا ده تغلی شه مفتي صاحب ښه خبره وکړه دا ملفوظ حادث دی حادث مخلوقي که نه دا ملفوظ مخلوق دی صحیح دا زما او ستا خبرې دا خو زمونږ صفت شه دغه وایم که نه زما ذهن دې ته دی دا زمونږ کسب دی د الله خلق لکه دا ما چې کله دا یو سل څوارلس سورتونو چې جوړ قرآن دی جبریل راوړی دی صحیح شه صفت الکلام په رسول الله سره راوړی دی دا د الله کلام دی که نه دا د الله کلام دی دا کلام دی مطلوب کلام دا څه شی دال د چا دی دال د چا دی کلام دا زمونږ لیکل شوی مخلوق لیکو کنه دا بل خبره کو خبره به پیو کنه شیخ نبی ته راشه شیخ ور په دې مناظره ور په دې به خبره کیږي شیخ الله کلام مسموع دی کنه دی من زمونږ ماتوریدي او مسلک سره او مسموع نه دی ولې جبريل څه شو دا لا کلام د ماتوریدي او مسلک سره مسموع نه دی او نه دی د عدم سم وجه څه ده نو کلام د الله تعالی دی جوړ د اصوات نه دی کنه جوړ د اصوات نه دی کنه اصوات دي حرکات دي حروف دي کنه ابو الحسن شریوی مسموع دی ته مسموع نه دی هغه توجیه کو کنه کلام لفظي دی امام والی فقیده په فقه اکبر کې ذکر دی چې مسموع دی ته مسموع نه دی یو خدا ده ته امام صاحب په مذهب نه ذکر او تاسو لا د سره غپ لګو د سره غپ لګو کوم ځای کې ویلي اکبر کوم ځای کې ویلي یو خو لګو په مات
لکه فسر سم او ته دا صحیح لګی دی مفتي دا صاحب د څه د دې د مذهب نه یو خلاف خدا ده کنه ماړه څه وابیانو صحیح دی اصلي مذهب دا مفتی صاحب زه ته خبره مذهب را دا مفتی صاحب چې د امام حنیفه په درجه کې تاسو ما خبره ته ما تريدين ته ناقص نه 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 تاسو دا څه چل دی هغه وی موسی السلام د الله کلام واوري نو ته خو مسموع نه دی امام صاحب مسموع دی نه کلام لفظي دی کنه نو کلام لفظي دی چا خبره ده کلام لفظي خو د مخلوق دی خدای مخلوق ماشاءالله اوس په مقدس مکه قرآن شته کنيشته ولې نشته دی کوم دی قرآن شته دال دی کنه دا خو مخلوق دی دا مخلوق دی خو دال دی په کلام الله نو مخلوق مخلوق صفات دی الله مخلوق د الله په صفات څنګه دال کیږي شیخ صاحب تاسو الفاظ دا دي په خبره په مقدس مکه قرآن شته کنيشته بالکل شته یو کم دی ما ته وکیلی تاسو وای په مقدس مکه قرآن شته بالکل کتاب الله شته تاسو د انوار تعریف چې کوم د کتاب الله او د قرآن دی جی دا صفات الکلام نه لري د کلام چې صفت کلام وتوي کلام د باری تعالی چې دغه تعریف نور انوار نه ذکر کړي دغه تعریف په دا یو نقطه یاد ساتئ انور تاج مولوی انور تاج مولوی صاحب خبر هو کېدا خبر ده هو کېدا نور لابدار پیدا هغه تم نزو شرقایت تم نزو خیالی تم نزو ټیک شو جی خبره دا چې دا دال شو جی دا دال مخلوق دی مدلول غیر مخلوق دی مدلول خو په دنیا ته راغلی نه دی دنیا ته دال راغلی دی دال مخلوق دی مطلب دا دی چې د الله نه دی د الله صفت نه دی جی نو موږ ته کوم قرآن راغلی دی موږ ته چې کوم قرآن راغلی دا دلالت په هغه کلام نفسي کې کوم شي کلام نفسي دا څنګه دلالت کوي تاسو وایئ چې قرآن زما زب خبره کوم ستا په زړه کې خبره زما د ژبې خبره ستا زړه خبره څنګه دلالت کوي شیخ صاحب دا لو مسلو غیر کنه یو شی اولی ولیم نو تاسو صبر وکړئ دا خو غیر دی بدلون دا خو غیر دی مدلول دا قرآن غیر شي دا الله مصداقان یوي مصداقان یوي هذا چلو یو مصداقان ولي سبب دخان او نار ولي سبب تاسو مصداقان ولي سبب شیخ محمد نبی ولا خبره جبر خبره کو ما دا یو غټ قرآن دلته ما دا غټ منطقي عالم نه قرآن تبو دلته دی کنه قرآن کې قرآن اختلاف دلته دی جبريل د الله نه سوري دي تاسو ما دا خبره شیخ صاحب دا خو تاسو علما په خیال مناظره شروع کړه په دې به مکالمه کو خیر دی په دې به مناظره نه نه مفتي څه خبره ده نه دا لیکو ته زب ثابتوم د قرآن چې د ابن تیمیه عقیده د تشریح خپل عقیده لیکم قرآن د الله صفت دی کنه زه خپل عقیده قرآن څنګه ثابت زه خپل عقیده لیکم زه خپل عقیده لیکم که غلطي کوم تاسو ته اجازه ته چې تاسو ماته دغه راکړئ زه خپل عقیده لیکم زمونږ د اشاعره او د ماتوریدیانو دا عقیده ده دا ځلې کومه ښه کو زه غلطي دم تاسو ماته وایي اثبات یې په ما زمونږ د اشاعره د ماتوریدیانو دا عقیده ده چې صفت الکلام د الله تعالی صفت دی او کلام الله دی او قدیم دی بیا هغه چې زمونږ په ذهن کې دي چې مونږ ست صفت الکلام وایو هغه قدیم دی خو هغه زمونږ په ذهن کې د اصوات او حروف او حرکات نه دي تاسو ماته جګړې مه کوئ دا ما عقیده دا صحیح ده موږ دې پر موافق یو هغې ته مونږ هغه صفت الکلام چې دی ما چې کومه تحقیق او ما چې کومه مطالعه کړې ده که د سلف وي که د حلف وي او که د متکلمین وي که د محدثین وي نو زما په ذهن کې دا ده چې هغه صفت الکلام تعلق چې د الله سره ساتي دا قدیم دی بیا دا کوم مونږ چې څه وایو تلفظ دې نه مونږ تعبیر بیا په کلام لفظي سره کوو محدثین فقها اشاعره ماتوریدیان کلام دو قسمت تقسیمی کلام نفسی او کلام لفظی دا مونږ چې ویو چې مخلوق نه دی دا مونږ چې ویو قدیم دی دا مونږ چې ویو چې مسموع نه دی لکه څنګه چې رای د ماتوریدي ده او د اشعري صاحب رای تشریح کړی د شراقایت چې مسموع دی دا مونږ اصل کې د کلام النفسی خبره کوو دا ځان سره یاد ساتئ د کلام النفسی بیا دې خوا چې کله مونږ راکوشو نو زمونږ په ذهن کې دا دي زمونږ د مشایخو په ذهن کې دا دي چې دغه کم کلام النفسی چې دی که نه که تاسو دې سره موافق یې نو بس خبره به چې دا کم کلام النفسی چې دی چې هغه صفت الکلام دی د ذات د الله تعالی دا خو د الله تعالی د ذات نه د پښتو خبره انتقال نه کېږي نو په دې به تاسو ما پرېږدئ په دې باندې د جبرائیل علیه السلام د عبدالوهاب الشعراني او د خلکو پوره کلمات دي چې یا لیدل شوي دي د لوح محفوظ یا دال علاقه خیر دی کنه ما خو صاحب ما خو ما پرېږدی چې زه سره ما خپله خبره وکړه بیا که ثابتول نه ثابتول خو بیا کومه که نه بیا د هغې نه پس چې د صفت الکلام مخلوق ته راغلی دی د هدایت دپاره جبرائیل علیه السلام اغوستی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی
دې ته موږ په خپله اصطلاح کې کلام لفظي ویو دې ته موږ په خپله اصطلاح کې شیخ صاحب څه ویو کلام لفظي موږ د هغه کلام نفسي د قدیم قائل یو او د دې کلام النفسي د حدوث قائل یو د هغې نه د مسموع قائل هم نه یو د ماتریدي صاحب راعدار د لاشري راعدار چې کېږي او د دې مونږ د غیر مسموع قائل یو اگر چې زه لا په دې کې لا قول نه کوم په الحال د ماتریدي صاحب قول خو ما په لا په القول نه زما تبه دا پروان زما تبه د اشاعره او دغه قول ته تللی دا ما په درس خیر دا زما مونږ اشاعره ماتریدي خیر تاسو ما پرېږدئ زمونږ مدعا دا ده که تاسو وایئ چې زه ولیکم چې زه ولیکم کلام النفسي چې متعلق ته ذات الله سره دی صفت ته الله تعالی دی قدیم دی او دا کوم چې دال علی کلام الله دی چې دې نه مونږ تعبیر محدثین فقها په کلام اللفظي سره تعبیر کوو دا حادث او مخلوق راغلی دی زمونږ دا عقیده ده که ویې لیکي لیکي چې ولیکم خو دې عقیدې ته موږ یا زما نو بیا به زه خپل طالب نه تپوس کوم چې دا قرآن څه دی دا قرآن د الله کلام دی هغه ستاسو ټول مسلمانانو څخه عقیده ده دله ورکړه شیخ صاحب یا لکه محمد نبی مولوي صاحب دا د الله قرآن دی دا الله قرآن دی بالکل دے کم کلام چې صفات الله کلام دی والله کلام دی کلام څه ته وایي دا سبدا مولا یو ملت پرې دا الله کلام دی وایي وای خدا دې الله کلام خدا الله کلام ما کا الله کلام دا الله کلام مفتی سے وجه نه اورې کی دا اورې کی اوس بندو چپ دا الله کلام صفات نشته زمانه دې معنی خدا بازا شیخ صاحب نو ورځي ولا دا اوس نه ورته وي چې نه ورته شیخ صاحب دا الله کلام د تاسو وایي یعنی دا د الله صفت دی یو مرجی تاسو وایي دا چپ شته کنه یا دا د الله کلام دی د الله صفت دی یعنی صفت د التنا انتقال کو دلته راغی نزول اجي بس ټیک شو نه دا انتقال یعنی دا صفت یو لکه دا نعوذ بالله لکه دا الله صفت ځان څخه ګرځوم لکه حضرت محمد خدای ته لکه حضرت محمد الله صفات جبريل دا څه نه ده الله حاضر ناظر ګڼم تاسو چپ تاسو دا کلام زتیم برکا زه تاسو محاکمه کوم تی بن کوسو اگر اورو وزنا دا ربک موسی دې سمانه کې وزنا ده وای او څوک چې आवाज وکړه وزنا دا ربک موسی دا چې لاس کې موږ د الله صفات او الله درلې الله صفات درلې دا صفات دا سره دی الله صفات دا الله صفات په کپیانو کې الله صفات څنګه دا نقوش دی الفاظ د الله صفات دی نقوش دی الفاظ نقوش خدا قرآن دی کنه خبره وکړه مفتي صاحب تبع سلوك واذ نادى ربك موسى نادى فيل دي ربك فاعل دي ترجمه وکا आवाज محمد نبی مولوی صاحب چې څو د الله واس نه مني دا په کفر کې شک قربان شمه بس او په لګوا ته ما خبر حضرت محمد استاد یا لکه شیخ حضرت شیخ الله کلام نه نو په الفون مجلس نه کې څنګه ویل شر خیر پنځل لسکار مې مستلې زين زيتو بیا او بغا الله تعالی دې غیږ کې بالکل مې ما خبره مانی تلک شب کبا واذنا دا بس کوتا خبرو کې کاغذ دا خبرو کې دا چې موږ څه تلفظ او دا لفظ تاسو کو خبرو کې ځکه په بس بدن اوس پاسه ما بس بدن پاسه زه شي دوه شیخان دي څه کوو دا خبره خبره واضحه کړه ما واضحه اوس څه وکړو اوس څه وکړو دا خو کلام نفسي غیر مخلوق د دې عقیده دا موږ عقیده را کلام لفظي چې د مخلوق یو سلسله صورتونه
نه دي مخلوق دا دی. مخلوق دی مخلوق خو دی. دومره ده چې دی وایي دا دال دی په صفت د الله او نور دا مخلوق مخلوق دی. د الله کلام نه دی نه دا د الله کلام نه دی دا مونږ نه دی نو مخلوق د خالق صفت کې دی الله اکبر دا یو نقوش دی تاسو خپل عقیده ولیکئ یو سیاهي ده یو کاغذ دی یو غته ده یو قرائت تل دا مخلوقات دي دا مبادیات دي کنه محمد نبی استاد مبادیات دي کنه خپل عقیده ولیکئ صفات الکلام زبر خپل عقیده ولیکم کې به نو په خبره وکړه یو خبره مکو غلی شه شور مکو شور ریاض استاد وای خبره په حرف او سوچ په داولی کوي ودرېګا نه لکه نو زماره تقریر نه خلاص شه سره خبره کیږي زما کلام استدلال لکه په دې موبایل کې تاسو تقریر زما سره دی دا کلام د شاعر تاسو د موبایل دا موبایل کې چې دا کوم تقریر تاسو سره تاسو لا پته لشي دا زما دی ها اکډه بینګ پکشي نه دا چې تاسو پرې د دې مغالطه نه مغالطه نه موږ ضرب الکوتک بالکوتک دلیل ذکر کوو د تعین مجلس تا کلام دا مړه ذات ته چپ او سره نبی اسلام تیم زوم من زماره ته چپ سره مو باندې ما پرې خدا چل دی دا مبادیات خمزیدار په دې کتابونو غوړای محمد نبی استاد خمزیدار په کتابونو غوړای قسم په الله بیا را قسم کړم چې نو د پلان کتابه مونږ به د پلان کتابه مونږ د پلان کتابه چې راتم ثابت کړه د قران او سنت کلام السلف له سره مې منل او چې مو منل د ټول پاکستان به سره مني خو تاسو نه دا تاسو نه دا غیر چې تاسو به منل زمونږ عقیده وره صفا ستر لیکوي مناظره به پکاو زمونږ عقیده دا چې څنګه میوي لیکه لکه چې څه مو دي نه نو چې ځکه یو لیکم کنه کلام نفسي قدیم کلام نفسي حادث کلام مونږه چې کوم د ذات الله سره صفت الکلام دی بسم الله ولیکه اوله مناظره په دی وکړي چې دا نه لا ولا غبانه وکړو چې دا تقسیم صحیح د چیلنجر علی پسرا کړی دی عبدالمنان شیخ خبره ده شیخ خبره ده بشر ناس ته شیخ دا خط ټیک نه دی دا ټیک نه دی ورګه چپ تولیخ کاله ته ورز استاد په حول احلام کې ورکه شي مسعود صاحب مرسوم راو عبد الله بن مسعود نشطات مانو نکړه هغه کونه په مولي علم او ته کونه په مولي جهلني الله باندې او نشطات دې معنی دی دا شی ولادیس یاره نو چې تاسو طبيعت شو نو تاسو باندې خپه ما تاسو ته ویلي چې ګوره دا زمونږ خو مدیدار خسته مشران بس په خیر دی بس ما خبره منه زمونږ جوړه ښه شیخ صاحب زمونږ مداوره ښه محمد نبی استاد ورخه الکه که غلطی کوم ګورې ما ته وایي ښه بسم الله غلطی کړه صحیح شاګردان دې غلطی نه نه شرقایت غلط کړی دي نه بسم الله الرحمن الرحیم دې صحیح دی لکه دا صحیح ده شیخ افضل دا الله وا خورا کنه مجی کبیر دا الله کلام یعنی صفة الكلام القائم بذات الله هل كذا شريك أنا القائم بذات الله القائم بذات الله جی غير مخلوق غير مخلوق معبر كلام نفسي سر نويمة غير مخلوق قائم بذات الله غير مخلوق معبر چې معبر دی كلام نفسي سر ف كلام نفسي كلام نفسي سرا عند الجمهور غیر مخلوق قدیم دی دا زموږ یو عقیده ده هغه چې دال على کلام الله دی حادث ونیگا یعنی تعبیر سنه لیکي معبر كلام نفسي انا اغرستو لیکم یعنی جوړ د اصواتو د حروفو د نقوشو المعبر الفاظ او بس هغه شو الفاظ ما حروف وي کنه
المعبر مفتي سي خبره جی الفاظ د نقوش نه جوړ نه هغه هم دا نقوش ځان لدی د الفاظ ځان لدی نه کنه تاسو څنګه دي کله یعنی جوړ د اصواتو او د حروف او د نقوش لفظ د نقش نه جوړي ولا منقوش نه څه دا غبي تلک حاجه دا د لرنه ما تاسو ته چې ما ما خوشاله وینم ما پرې دی لرنه کته شیخ الله دې خوشاله نقوش لري کا نقوش تا ما ته چې الفاظ درکړه نقوش مخلوق دی اصوات او حروف او الفاظ نه زمونږ خورا اداره چې الفاظ دا کم چیرې ګدا خو زمونږ رائے ده کنه تاسو به دا غلطه ثابت کړئ جناب کنه تاسو به غلطه کې دا خو تاسو رائے نه لیکم زمونږ رائے ده او په سره مذهب غلطه ثابت سبا تاسو وایي کړه نقوش ته ټول مخلوق نو خو ته پکې وایي چې نقوش ته پکې مخلوق ته او الفاظ او حروف ته پکې نه دي تاسو به تعبیر تاسو المعبر بكلام اللفظي حادث مخلوق د معبر په ځای المسمى نه لیکي ځکه دا تعبیر ته تابع معبر لیکي المسمى المعبر دونه به یو ځای کوم المسمى والمعبر بكلام اللفظي حادث او مخلوق ته زمګه دا عقیده غلطه خو نه ده زه ته خپل عقیده ولیکم تاسو ولیکه جی ولیکه نه نه ته ولیکه دلته والا پاڼه والا صدا والا تقسیم غلط دی ار څه چې کېته چې بدعت دی وایي چې څه کې چې دا قرآن د الله د جبرئیل علیه السلام د الله نه اورېدلی کنه چې څه لیکي چې تورات انجیل زبور پکې ولیکه ما پکې کار نشته لیکه خو ما تعالی فتح هم درکړی شیخ تاسو مال فتح راکول زی فتح هم نه در قرآن کریم مطلقاً د الله کلام دی دا تقسیم قرآن سنت سلفو کې نقل نه دی د الله کلام اوریدل کیږي حفظ کیږي ویل کیږي نازلیږي دا حروف اصوات د الله صفت دی ولیکه فاجر حتى يسمع كلام الله دا مسلمونه کې جبرئیل السلام د الله نه اورېدلی دی حرف او صوت سره په دې کې مفتي سي یو تعین وکړو دا تعبیر چې دی لکه کلام لفظي خو تعبیر شه کلام لفظي معبر شه تعبیر د چا دا بکو بیا بکو کړه دا ستاره زماده جبريل دی د رسول الله دی حد خدای به بصیر په هغه ورځ به کو کړی چې کینو کتاب بیا به تلقیح د مدعا کو دا نن بکا شیخ صاحب زما عقیده را دی په هغه د او تاسو بخپل ټیم معلوم کړئ قرآن سنت او سلفو دا ټیک ته شیخ صاحب تاسو کې تاسو شاینه داخله دغه ولي کې دا عقیده بیا راوړی خپه دمه واسه نه وخت شوی ته بزي مزه ما سره بلار بابا کو هغه پتا با سبا جمعه د خطبه ده او بیا د جمعه مشکه او کنه نه مراد لري چې خطيبي ډېر راځي پورا بیا دی یا کړو دا الهامیه وګورئ ته نه شرح ده به کلام دې سي سخرت کړي وګورئ ودا په میراب کې چې امامان ودا خدا غیر الله کلام ما ته دا چې کتاب دی د تیمیه صاحب نشته چې ما سره نشته ردنا علی من قال بالنفس تسعینیه دوه دي یو د ارموي ده ډیر دي دا د شیخ یادي د شیخ یادي بس دغه وکاو شیخ یادي ما سره شته جی شته یو تسعینیه د ارموي ده یلا سکب سل طریقه باندې په دې تقسیم باندې رد کړي کو دي ردنا على من قال لا مفتي سو خسته خبره قرآن سنت او د سلف او مسلک به تل امر قمنونه امر قرآن کې نه خلک از دا یو خبره ما ذهن نه خلاصي ځان کوی کوم کنه دا مناظره په شکل نه وایم ته ډېر ورواري خبره کې شیخ غوري ځان کوی کوم کنه دا لکه د الله د صفت دا نقل خو نه کی لکه تا چې وختي زم درځه نو سما لکه دا مونږه سره ونه چې غلط عقیده لوسه چل وګوره مجمع خبر نه اخلاص کړي مخکې تبارك الذي نزل الفرقان نزل به الروح الامين يا دا نزل وانزل ان انزلنا
نو دې معنی به دا د کوی نه راوخېږي او که نه نزول خو څه ته وایي انزال د بره نه ښکته ساعتو کې دی نو که دغه قرآن وي که نه که دغه قرآن رښتیا دا کوم چې دی او منزل دی نو دغې باره خو دا منزل لفظ راغلی دی او انزال نزول د بره نه ښکته راتلو ته وایي نو دا څنګه راغی په دې ټکي زمونږ ذهن دا خو نزل القرآن یاد کړی نزلم دی او انزلم دی جی کلام نه یاد کړی ولې نزل قرآن کلام الله نه دی قرآن کلام نه نزل القرآن شابس دا سړی پوه ما څه به یې ورڅه کې که نه ما څه به یې ورڅه کې د انساني ښایسته خوی به کې لکه دا سړی چې دا مچانه دا ټوپونه یې سړی که موږ بېادبي وکړه ته یې مو وکړه که موږ نه کوو زه ته نزل القرآن دی لکه که نزل الکلام دی فرقان فرقان نزل الفرقان قرآن و کلام کې زما قرآن کې دا شته ستا کې به یې که نه وي وإن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله دغې قرآن ته یې ویلي جی جی بالکل بل موږ نور الانوار حسامي مولوي ټولو کې یو کتاب څه ته وایي المنزل على الرسول ده بل شيء ندي كلام الله المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه خاصه تاسو دوه باندې یو سوال کوم پتا نه کوم نه په دوانو چې تاسو دماغ سوي حق خبره وکړي حق دا د الله او خبره ما خلاص چې نه دی ویل کنه مخکې بریک تاسو دا شیخ صاحب دوی بخښي دا منګم تاسو وره تاسو تاسو په خیال باندې قرآن او صفت الکلام یو دی نه کلام عام دی قرآن فرد دی صفت الکلام خدای دغه فرد دی ګوره ما په سنوسیه کې تقریبا یو شل ځای شیخ صاحب ایستلی دي چې څنګه قرآن کلام الله دی داسې تورات انجیل زبور دا کوم مولیان چې دا مسله تاسو ته کوي چې تورات انجیل زبور کلام الله نه دی دا غلطه وایي کلام الله دی منسوخ دی منسوخ سره یو طرف ته کلام الله کلام الله دی يسمعون كلام الله کلام الله نو چې دغه اشیاء کلام الله شو نو صفت الکلام خو زما په دماغو کې عام شو صحیح د قرآن عام دی بالکل پېښ او دا قرآن سره د صحایفو سره د تورات انجیل زبور دا د افرادو ګرځي او چې افرادو ګرځېدل نو زما په خیال تاسو هغه پکېږي مو خدا دال علی کلام الله شو دال نشي خیر دال نشي دا عین د الله کلام اسه مفتی صاحب دې لا بل شیخ صاحب یو خبره ده عبدالتاج مې صاحب چې ته قاضي شي او زما شیخ عبدالرحمن په یو پټي فیصله ته موږ له قسم په قرآن راکې چې دا مخلوق ده نو په مخلوق قسم قرآن او شرک قسم شرک نه دی په مخلوق باندې جی دا قرآن دی کنه نو دا قرآن یو کلام الله صفت د باری تعالی یو کلام الله اطلاق په قرآن کیږي نو اسه تاسو ته ویم کنه چې دا یعنی تاسو وایي چې دا صفت دی کنه ته قسم به کوم قرآن کم کلام یو جی دا تاسو چې کوم قرآن راوړي د قاضي مجلس ته دا به یو فکرې کې جوړ شوی کدا بچا دا الله باندې ته ګور استاد یې نه اخلاص دا به فکر جوړ شوی نقوش نه مفتی صاحب دې خبره دا قرآن به یو فکر کې جوړ شوی تاسو کپړې کې ګور نقوش جوړي قرآن په کپړې کې نه جوړيږي قرآن په دغه نقوش بدانور خبره پرې تاسو نو لیکل راغلی قرآن چپ چې دا راوړ د منقوش راځي ورګه دا قرآن پرې دا ورګه دا قرآن کافیه د چا کتاب دی کافیه د چا کتاب ابن حجر دا فکر کې جوړ نو جوړ دی ما انکار نه کوي نه ابن حجب سره ابن حجب دا نقوش باغی دال دي کنه نقوش ابن حجب نه دي کنه نقوش دا اوسنی نه دي په خوانه چې ابن حجب او چې پلاس لیکلي او کنه په بدلیږي را بدلیږي لیکلي دا نقوش د ګوره مرزا هیڅ مسله ده نقوش دال دی په لفظ دال دی په معنا لفظ او معنا د الله صفت دی او نقوش مخلوق دی شیخ صاحب شیخ صاحب چې د قاضي مجلس دا قرآن راوړي نو راوړي الفاظ په خپل وایي کنه چې دا مخلوق دی ځکه راوړي دا صفت خو باندې نه ورکو قرآن باندې دا قرآن صفت دی دغه دنه چې کوم الفاظ دي دا الله صفت دی تاسو څه پته یو خبر وکم خیر اعوذ بالله ولک دا اعوذ بالله خي اعوذ بالله قاضي ابو یوسف
نوم خو دې اورېدلی که محمد بن حسن شیباني دا د چا شاګردان وو؟ امام ابو حنیفه. اجوري کتاب الشریعه وګوره د ده 6 میاشتې مناظره. نه دا خبره منقحه که چې دا نه وه د دې ته کتاب الشریعه وګوره نه دا چې دا مناظره دا نقل ټیک نه دی جی داسې هغه داسې زه راته وایم جي هغه منقحه دا که که نه جي دا خبره منقحه که دا په دې نه وه چې د قرآن ته څوک مخلوق وایي. امام ابو حنیفه نه چېرته دا نقل نه دی د قرآن ته چې څوک مخلوق وایي دا کافر دی که نه؟ مناظره په دې وه مناظره نه وه دا په څه وه؟ په دې باندې خو اتفاق و چې دا کفر دی. تاسو وایي دا په څه وه؟ نه تا هم تپوس وویل ما خو دغه اجوري څه لیکلي دي؟ په دې باندې نه وه که نه؟ ته راته څه باندې وه؟ دا په دې نه وه. تاسو وایي نه وویل ما خو په دې نه وه که نه؟ تاسو وایي ما خو دا نه دي کو. دا شیخ صاحب بله خبره کوو بله خبره کوو. تاسو وکئ امام احمد او د معتزلو اختلاف په کوم کلام و؟ کوم چې کلام الله وګوره امام احمد بن حنبل سره چې کوم ځای خو نفي د صفت الکلام کوي کنه معتزله خو نفي د صفت الکلام کوي اور هغه د کلام لفظي نفي کوي. کلام لفظي معتزله نه مني. شیخ صاحب کلام لفظي کې اختلاف و. احمد بن حنبل دا د الله صفت دی هغه دا د الله صفت دی جی د څه ویل چې صفت یو امام احمد صاحب دې صفت ویل. شیخ صاحب امام احمد بن حنبل صاحب نه ارزه کې دا نقل دي چې قرآن کلام الله ویل. دا تحیات چې تاسو په ولاړو وایي په قاعده کې به څه وایي دا خبره دا به بیا وروسته کوو که نه مړه لا خو موږ باغ سټیج ته قرآن راوړو. شیخ صاحب دې مفتي شیخ صاحب زموږ موضوع حل کېدله موږ موضوع ختمې دا که تاسو نه وی دومره والله په شله میټو کې ختمې خو تاسو خرابه کړه. نه هغې سره وکړئ موږ به ترنه چپ شو. مفتي صاحب تیمم ته ضرورت نه لکه دا څه تورات ته جوړ کړو خو زر یې راوړه که نه پروا نه کوي وخت لږ دی مونږ زه تنګ شوم بس دی مفتي صاحب بس خبره ختمه ده. ابن تیمیه باندې به وکړو چې مناظره به پدې نه په دواړه یو ځای کو ته ما استدلال چې الله به خیر نو هغه د الله ثابته کنه. اسلام خیر کی ذات ما جوړ کړی کوم ځای نه ما جوړ کړی کوم ځای دلته هم سلام دا خو د قومي شکل راځو کې تاسو کوم ځای پښته ته کوم ځای اجلان خوښ اجلوان کې کوم ځای شروع کړي نو ته د سوي مزون اشتراکات ته د مفتي صاحب سم الله باندې دنا علم یاد کا اخلاق یاد کوي خیر ته مشر خدي ویل خو ویل ته مشر خدي ویل خبرات دا صحیح او ته راشدات مانس دا مفتي صاحب علم یاد کوي پوښتنه بیا بدالم نه درځي حضرت دا خبره مکه او ناشدات معنا ورزي ولا دا خبره معنا بیا بدل د حج ته پوښتنه بیا عام نه درځي قرآن کې د زړه ارمانو باسوي کا کم ځای قرآن کې د زړه ارمانو باس کا وسه پوری د الله صفات ونه زه درنه کوم چې شیخ صاحب درنه یو کوم بیزتی مکه مفتي صاحب الله دې نه کوي الله دې نه کوي دا بیزتی مکه تاسو پښتو احترام لازم دی. دا څه بالکل خطا ملمده دار مې ګوره خبر دي شیخ صاحب اوس خبر شي خبرې خو د افغانانو باندې کوي اوس دا کوم باس چې نو تاسو نه خپه کېږئ نو دا لا یعنی باس دی دا چولیکو ما ولیکم نو شیخ حضرت دماغ د طالبانو له خراب کړ چې کل امر زیبال لم یبدا فيه بسم الله الرحمن پخپل د بسم الله نه لیکل کلا شابه بسم الله ولیکا بسم الله مې دې بس خیری اتباع سنت نشو بسم الله او دا ته ګوره جواب نه دی وزیر امام بخاری په مذهب امام بسم الله نه ولیکل په کتاب وایم کنه دا هغه مذهب راوړل چې زه لګي او نظر وګورم زه به ویم کنه او وایځه بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ دعوه دادا چې دا قرآن چې الله تبارک و تعالی په محمد رسول صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام په واسطه نازل کړی دی او د یو سلو څوارلس سورتونه دی شروع په بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین او اخر والناس دی همدا لفظي قرآن د الله کلام دی الله له خوشاله دا قرآن جبرئیل علیه السلام د الله نه اوریدلی او جبرئیل علیه السلام نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلام تقسیم لفظي او نفسي ته بدعت دی د سلف او قرآن سنت د سلف په اقوال کې نشته ٹھیک شو لازم دعوه او اورګه تاسو داسې چلو کې او تقوا مونته لک راشه
تاسو یو تکړه غونته لک راشه زموږ د دې مدعاګانو نه پټو شیټ دغه کې نه دغه تیلو سبحان الله تر دوی دا غیناو کا او تاسو ته زموږ اجازه تداواله تاسو موږ دا غنو زموږ دا غیناو کې تر دوی د دوه خبرو نو کا هغه د شیخ الاسلام په باره کې چې کوم دغه هغه دا چې کړي مونږ کړی ها دا زموږ کام په کې دا لیکل وکړه دا ایک هغه څه شو دې بس ټیم دغه بل دا کو کنه دا ترا کاغه دا لګه پاکو لیکا هم دا کا شانتي دغه سوز او شیخ حضرت دا لیکا بل څنګه نواله ټولې وال اورور استحزام من نه کوګر دي څونه خوري خبره به ته مشر یو څه دی ویل دا اخلاقي جواب څونه خسته والله چې تاسو باس نه وکړی شیخ موږ یادونه کړو والله کوم شیخ څخه خبرم کړو خدای تاسو شاګردان دي ملګرو لکه اقدام وکړو اقدام دوی وکړو والله مفتي صاحب طبيعت مونږ ته معلومه او بیا شیخ صاحب مخ تاسو لکه تیزی کوي مفتي صاحب چې کنه داغه وښه د مفتي صاحب طبيعت مونږ ته معلومه چې مزاح ما نه خپکیږي چې تاسو به خپکیږي بالکل ځای نه د سمام غپولګو ما ګوره مناظره خبرو کې نه دی کړل ما خپل تعارف نه جواب جواب ورجو خو باج موږ نه کوو قرار به عزت کوو دا څنګه خسته جواب تاسو هم دي تاسو شیخ صاحب نو قاری رو حضرت مولانا مفتی قاری دا دیوبندیان ملګری نه مونږ په شیشه صفت کو اشاره کوي چې عقیدت دې الله خوشاله مو استاد دا پنځه روان دي کنه ډیر زیات دا موږ بار ورنه دا خدای سره کوي شیخ حمزه سی بل چې پنځه ډیر روان خلک خوارج غوندي نه د اخلاق په لحاظ سره دا بالکل دی کوي نه داخل اوس یو دوه امور کوخه یو تاریخ او یو ځای او تاسو به دا شی به ما او شیخ صاحب ځان لکو تاسو به پکې نه کېنئ دا راته بیا روانې جوړې یو زمونږ شرایط چې شرایط کومه مناظرې شرایط وایي هغه هم تاسو دوه نه درکې خیر دی خیر دا چې شرط ته ماته وایي ما سره په دوست خبرو کړو وایي سره اتفاق یو شرط سره وایي هغه ولته شرایط هم سری وایي هغه خو د شیخ الاسلام په باره کې خبرې هغه هم اوس حل کړي نور خبرې نور شرایط به تاسو زمونږ صرف اخو شو کنه د دوی دغه نه پټواله زمونږ ما او شیخ صاحب ته دوه کارونه پرې دي یو ورځ او یو ځای نور تاسو به زمونږ نه شرطونه تاسو زه اوس وای کنه دا خو جنجال مسله دا کې شروع دي دا وګورئ دا ما ته ویو کنه ما ته کینو کنه شیخ سید اتفاق دا په موبایل بیا بل وخت یو بل ته ویل شي دا موبایل نه دا اوس ویو ما دی اوس ویو ما او شیخ صاحب اوس تاریخ ټاکو خدا شیخ خطرناک دی مخلوق تو ور چې دا راغلی دی مفتي صاحب چې موږ د نووزو تاسو ته پرېږدو او وایم کنه بس ما دی اوس تاریخ مقرره په میډیا باندې وځم مناظره په پلاني ورځ دي څه نه وایي دا چې کو دی وینو وام دی نه سکره وسه مقصد زمادار ګوره مناظره نن سبا حالات خراب دي زما خبره اوره چې صرف زه شیخ صاحب او دوه کسان دي د سره دوه کسان ما سره دوه کسان موږ به خبرو کو تاسو نو موږ خبرو کړه زه سید دا ټول هر څه مو بس کنه کیمرې هم ختم کړه تاسو دوه کسان تاسو کیمرې ختم کړه او بیا بس دعا کوه خو هم نه کنه